قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په الله او پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا او لیصمت، نو پکار دی چې دی د بلای او د نیکۍ خبرې وکړي یا د خاموشه پاتې شي. همدغه رنګ یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صمتا نجا، څوک چې خاموشه پاتې شو خاموشي اختیار کړه د نجات موندلو. نو اوس د دې حدیث نه معلومیږي دا چې انسان کله خبرې کوي نو دې د سوچ کوي، که د انسان د بلای او د نیکۍ خبره کوي نو او دی کی، که د انسان د شر او د فساد خبره کوي نو لهذا نه دی کوي. دغه رنګ د حضرت علی کرم الله وجهه یو قول دی الناس بعقولهم وعقولهم بکلامهم، د هر انسان عقل دا د بل انسان د عقل نه ممتاز او مختلف وي، او د انسان عقل په خبرو سره معلومیږي. نو لهذا که انسان صحیح خبرې کوي د نیکۍ خبرې کوي نو لهذا د پہچان به په خو خلکو کې شمار کیږي. که د انسان د فساد کوي د شر خبرې کوي نو لهذا د پہچان به په غلطو خلکو کې او په بدو خلکو کې شمارل کیږي.